دا پښتونخوا صوبې نرخزیان وایي چې دوی سره ورځ تر بلې زیات ظلمونه کیږي او دوی زورول کیږي. حکومت یې تحفظ لپاره هیڅ سنجیده ګامونه نه پورته کوي. دا خبره دوی په داسې حال کې کړې چې نن په ټولنیزو رسنیو د یو ډلپن نومي نرخزي لوس ویډیو چې د تمانچې په لاس ورته یو تنوي چې ځان لوس کا او بیا تر نازیبا ویډیوګانې جوړوي. متاثر نرخزي ډلپن وایي چې دغه ویډیو 2 کال وړاندې ددنه د تمانچې په زور ریکارډ شوی و او اوس یې سوشل میډیا ته رامه تکړه، خو باید دغه د خورن شي. دا څو کوم ویډیوګانې یو بل تلیګی را لګي کنه نو هغه ویډیو خو الریډي شیر شوی د هغه تاسو لګي او تاسو نه هغه الریډي خلکو او کتل کنه. خو په یو انسان باندې انسان پرده واچي نو خدای پاک په اویا پردي اچي او زمونږ اجلاهانو کې دا کار دي چې دونه غديان ویډیوګانې نشي کې څومره چې اجلاهان ګروپونو کې ویډیوګانې اچي نو هغه اجلاهانو د زما یو ځانه ریکوست ته چې دا ویډیو خو خبره 2 کال مخکې شوی د زړه ویډیو ده خو خبردار چې اوس شیر شو نو اجلاهان ترې دی په کار چې د یو بل ویډیو او د یو بل عزت مونږ هم د خلکو ویډیوګانې راشي تصویران راشي خو مونږ ځان نه جوړ کوم مونږ ګورم نه زمونږ دومره لخفه کیږي. دا نرخزیانو د اتحادیې مشر فرزانه ریاض وایي چې ویډیو جوړونکي ترې قلنګونه غواړي او ناجیز غوښتنې ترې کوي، خو نرخزیان ځکه مقدمه نشي کولی چې دوی د نور خطر سره هم مخ کیږي. او چې کوم ټیم دا شوی دا ویډیوګانې دي نه او زه خبر شوی نو ما دې تدابیر دي چې د پولیس او الته کې پکې من خبردار چې هغه له ستیم دا کپڑے تیوبا شوغه ته کې ګلو هغه له پهله دا دمکان ورکړي کیږي. تاسو ته پته ده چې دونه خواجه سره قتل شو هغه خلک دنه شو واپس وروته څه چلو شو یا سونه تشدد په خلکو شو دنه شو واپس وروته څه چلو شو سونه بته واغشتې شوې او په دې ویډیوګانو په ذریعہ دې نه پته غشتې کیږي بل دې په دې وجه مو دا چې په ډېر شي زموږ زونه به موږ سره سکه یا زموږ ترونه به موږ سره سکه بل دا چې دا اوس کما ویډیو یو ویډیو ما سره بلد په پرتیدي ناګه کې زمادم کې ان دې لور کوي خلک چې دا کیسونه دې واپس والی او دا دې کې او دې دا دې نه کوي چې موږ به دې کوو موږ به تاسو دلته کې ختمو. دا په داسې حال کې چې یو هفته وړاندې په مردان ضلع کې د پولیس لاین سره نږدې په یو بالهانه کې 2 نرخزیان وجل شوي او دغه رنګ په 13 کالو کې یو سل 15 پورې نرخزیان وجل شوي دي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400